أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. سورة الرعد 12 نمبر آیت. پدې 12 نمبر آیت کې د الله تعالی یو توحید یو قسم ذکر کیږي چې هغه ته توحید په تصرفات ویل کیږي، یعنی په کائناتو کې اختیارات او تصرفات صرف د الله تعالی دي، د بل چا اختیارات او تصرفات پکې نشته دي. الله تعالی وی هو الذی الله هغه ذات یوریکم البرق چې خای تاسو ته بریخ، باران په دوران کې چې کم بریخ کیږي، خوفا د پاره د یری و طمعا او د پاره د تمی. بریخ چې کله وشي د دې دوه حیثیت یرم پکې موجوده دی، تمم پکې موجوده دی. د یری وجوهات دوه دي، یو وجه دا ده چې کله بریخ وشي نو د تندر راغورځېدلو امکان او دغه ځکه کې د اور لګېدو غالب امکاني، نو یری گنجائش پکې هم موجود دی. او دویم قسم یره چې دا هغه چا د پاره یره ده چې کم کس ته به دغه ټیم کې د باران ضرورت نه او باران د هغه نقصان کوي. کله چې فصلونه تیار شي قابو شي او دغه ټیم کې باران بریخ شروع شي، خلک یریږي چې باران ناقص شي فصل بلول شي. نو دا حیثیتونه د بریخ ته یری صورتونه شو. وطمعا او د تمه چې کوم خلکو ته د باران ضرورت او نقصان ورته نه ورکوي، نو هغه خلکو د باران تمه پیدا شي چې کې دې شي باران به وشي. دا کار صرف د الله تعالی په اختیار کې دی، بده کې د هیڅ تصرفات نشته. وينشئ السحاب الثقال او دا الله تعالی او چتای السحاب الثقال هغه ورې چې کوم درنای ورې هغه چې کوم کې او ببکی او دا غین د باران ورېدل امکان دی. ورېزو کې قسم نه زنه ورېزو نه باران کیږي، ورېزو نه کیږي. کوم څه ثقال درنې ورېزي د ګونه ډکی، نو دغه درنې ورېزي الله تعالی ر سمندرون نو چتای او هغه زګونو ته رسېږي چې کوم زګونو کې خلکو ته د باران ضرورت الله تعالی ته منظور چې بدی د باران وشي. او باران د ټول ژوند سره د ژوند بنیاد دی. دا دومره لوی نظام د الله تعالی په اختیار کې دی او صرف د الله په اختیار کې دی، هیڅ څوک سره شریک نه دی. نو دا مضمون د توحید په تصرفات شو، اختیارات او تصرفات صرف د الله تعالی دی. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته او تسبیح بیان الرعد سره د حمد د الله تعالی او پر نوري فرشتي هم من خيفته د الله تعالی د یرینا. دا دلیل نقلی ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې. نقلی مطلب دا چې د فرشتو احوال نقل کیږي. نقل هغه ته ویل کیږي چې مخکې نه نمونه موجود هغه نمونه تر نقل کی. نو دا توحید الله تعالی شو په دلیل نقلی سره. څنګه دې ځکه کې دوه جملې ذکر شوې، یو دا چې تسبیح او تسبیح بیانای، او دویم حمد ذکر شو به حمده سره د حمد الله تعالی نه. د توحید هم دغه دواړه خونه دي، تسبیح او حمد د خپل توحید دی. ځکه د الله تعالی نه منفي مضموم صفات منفي کول د تسبیحات، او الله تعالی د لپاره کامل صفات بیانول د حمدی. چې کله خراب صفات نه بکې خو تمام شرکونه بده نه بکې، شرک د الله تعالی لپاره عیب دی، نو دا تسبیح شو. د الله تعالی کامل قدرتونه او کامل صفات الله تعالی لپاره بیانول د حمد دی. او دا کار څوک د فرشتي کې عام مخلوق نه نوراني مخلوق کوي، رعد یې کوي چې کوم هغه فرشته چې کوم باران باندې مسلط د حدیث مطابق. نو په دې جمله کې توحید د الله تعالی ذکر شو په دلیل نقلی سره. الله تعالی ويسبح الرعد او تسبیح بیان الرعد. الرعد چې کوم دی د اوریزو خپل منځ کې جنگیدل او د هغې نه چې کوم आवाज پیدا کیږي، کم ګړزا جوړیږي باران کې، دغه د رعد وایي. د رعد خپل معنی د ګړزا، دا یو روایت یو قول دی. اوس دا چې دغه رعد ګړزا تسبیحات بیانې، د دې څه مطلب دی؟ د دې تشریح په بل آیات کې موجود ده چې الله تعالی وایي وان من شیء چې نشته پر ازمکه اسمانونو کې هیڅ شی الا یسبح بحمد ربه، مگر دا ټول د الله تعالی حمد بیانوي، هر شی حمد بیانوي. زمکه اسمانونو کې چې څومره شی تاسو ته نظر راځي دا هر شی حمد بیانوي، لیکن په دې باندې څوک عام انسانان پې نه پوهېږي، دغه په تسبیح باندې عام انسانان پوهېږي نه.
نو مدرسې به ووایي چې کله ته چې کومه راځي دوی کې د الله تعالی حمد شته تسبیحات پکې شته لیکن موږ پې پوهېږو نو او ځکه پکې حمد شته چې الله تعالی وایي چې هر شی تسبیح او حمد بیانوي نو په هر شي کې کړه په خپله باندې راغله. دویم خبر به دې کې دا رقم چې د یو حدیث نه هم ثابت دی چې رعد هغه فرشتې ته ویل کېږي هغه فرشتې نوم ده چې کوم د باران باندې مسلط ده او باران راورول د هغې ته حواله دي. نو دغه باران باندې چې کوم فرشتې ډیوټي ده نو هغه فرشته د باران عام تسبیحات هم بیانوي خو د باران په ټیم کې خصوصي تسبیحات بیانوي. نو د فرشتې تسبیحات بیانولو مضمون بیخي واضح دی په دې کې څه بحث نشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل حمد سي و چې کله باران راخی شو نو نبی علیہ السلام به ویل چې الله مسویبا نافعا الله فائدمن باران را باندې راوړي او چې کله باران ختم شنو نبی علیہ السلام به ویل چې مطیرنا بفضل الله تعالی دا الله تعالی په فضل باندې بس باران وش او ترغیب به هم دې خبري ورکاو چې دسي کوي تاسو ځکه چې الله تعالی د دین او د عقیدې په مقابل کې چې څومره فتنې او څومره قصې دي نو باغې کې په هغه زمانہ کې دا و چې کله به باران شروع شو خلکو به ویل یاره چې پلانکې میاشت پلانکې تاریخ او د پلانکې تاریخ منځ کله راشي یاره بس دا بارانونو ټیم دی به باران کیږي او دغه شان هواګانې چې د پلانکې طرف نه پلانکې طرف روان شولې بس دا باران بیا کیږي دا بل شي نه. نو چې کله باران وشنه باران نسبت بچاته کېدو کله به تاریخونو ته کېدو او کله به هواګانو ته کېدو. نبی علیہ السلام دې نه منع وکړ چې دا کار مه کوئ د الله تعالی احسانات بل چاته په نسبت کوي که دا هواګانې دا قصې په خپل ځای باندې هېڅ شی نه رچې الله تعالی باران نه کوي چې الله تعالی باران کوي د بغیر د قصو نه باران کوي. لہذا تاسو داسې وایئ چې مطیرنا بفضل الله تعالی د الله تعالی په فضل باندې بس باران وشو. نو رعد فرشته هم دغه شان کې تسبیحات د الله تعالی بیانوي والملائکه او نوري فرشتي هم من خفته د یری د الله تعالی نه. نو چې فرشتي کله د الله تعالی د یری تسبیح او حمد بیانوي تسبیح او حمد په خپل معنی توحید دی نو داسې ووایه چې د الله تعالی توحید د فرشتو نه هم نقل دی فرشتو هم دغسې عمل دی. ویرسل الصواعق او رالیږي تندرونه اسمان نه کله کله تندرونه ځمکې ته راولېږي فیصیب بها نو رسوي دغه تندرون لره من یشاء چاله چې اراده کړي څوک چې په تندر باندې ولي هغه کس ته تندر راورسېږي. نو تندر دومره ازلي څیز د اسمان نه راپرېوتل دومره زهریله او خطرناک د صرف د الله تعالی په قدرت او کنټرول کې دی بل چا هېڅ چا په دې کې څه دخل نشته. وهم یجادلون فی الله او دا خلق جګړې کوي په باره د الله تعالی کې د الله تعالی توحید باره کې د هغه د دین او د احکام باره کې د خلکو جګړې روانې دي څوک یې مني او څوک یې نه مني او څوک ولا یو تعبیر کوي څوک ولا بل تعبیر کوي خلکو لانجې پکې شروع کړي دي. وهو شدید المحال او دا الله تعالی زبردست انتقام اخیستلو والا دی. محال تدبیر تم وي محال زبردست عذاب تم وي محال د عذابونو باریک طریقې کار ته هم ویل کېږي چې عام خلک پوه نشي. نو دې ځکه کې د ټولې معنی تقریبا سمون خوري. نو خلک د الله تعالی په دین کې جګړې کوي یعنی دین نه مني مخالفت کوي او حقیقت دا ده چې وهو شدید العقاب دا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. سوچ د الله تعالی دین دشمنی الله تعالی ول سخت عذاب ورکوي او دا خلک دغه عذاب پروا نه کوي او په دین کې جګړې باسونه شروع کړي دي. نو دا قسم له زجر شو سره تخویب نه د دشمنانو د دین د پاره د دین دشمنانو د پاره هم راټنه ده هم ير ورکول دي. له دعوت الحق او رتی الله تعالی د پاره را بلل د حق دی. د دې آیت مطلب دا ده 14 نمبر آیت دی په دې 14 نمبر کې توحید په دعا مضمون ذکر کیږي چې دعاګانې به صرف الله تعالی نه غواړي د بل چا نه نه غواړي بغیر د اسبابونه سوال به صرف د الله تعالی نه کوي د بل چا نه کول ضایع او عبث باطل کار دی. نو الله تعالی وی له دعوت الحق د دې الله تعالی د لپاره را بلل دی حق او چې کله را بلی او سوال دکې نو بس د الله تعالی را بلل حق دی یعنی دې پیدا شته الله تعالی د خلکو خبر اوري سوال قبلای نو په دې صورت کې به د حق مقابل باطل راشي. نو معنا مفهوم پیدا شي چې کوم خلک د الله نه بغیر بل څوک را بلی د بل چا نه سوال کوي دا غیر بلل باطل لی فائدې نشته ضایع دي. دا مضمون واضح دی او د ورستنی آیاتونو نه چې
د دې آیات ورستنی حصے نه والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم د دې آیات نه هم معلومیږي دا د دې سینه چې د دې مخکینه له دعوت الحق مضمون هم دغه مضمون ته مراد چې الله تعالی رسول کې نه فائدې شته او چې بچانه کې فائدې نشته عباس شي او د دې مثال هم دغه مضمون معلومیږي لیکن ځینې علما راي پکې دا کم چې دا تفسیر احسن کلام هم نقل کړی دا هغه وایي چې له دعوت الحق د دې الله تعالی د لپاره دعوت د حق دی وای معنی دا ده چې د الله تعالی کوم دعوت ته چې توحید طرف ته دی چې د الله تعالی وحدانیت ومني نو دغه د وحدانیت والا دعوت او بلنه د حق ده د الله تعالی دغه وینا چې تاسو زما توحید ومني دا وینا حق ده نو باس پر توحید چې دواګانو بنش او باقي خلک کوم دي مشرکان هغه شرک واړي شرک ثابتای د مشرکانو دعوت باطل له شرک ثابت نه دی دا مضمون په خپل ځای باندې خو ټیک دی د مضمون رد خو څوک نشي کولای چې الله تعالی چې کوم دعوت خلکو ته ورکړي توحید د صحیح دی او دا حق دی او کوم خلک د شرک دعوت ورکړي نو شرک دعوت باطل دی دا ټیک ده لیکن د دې ورستنی حصے چې کوم دا والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم د دین معلومیږي دا د توجید ځکه کې مراد نه ده دا مطلب دې کې نه دی بلکې اولنې مطلب د الله تعالی رب بلل او سوال دی کول دا پیدمن دي او د بل جن سوال کول پیدمن نه دي دلته هم دغه مضمون دی والذین حاکسان يدعون چرا بلل کې من دونه بغیر د الله نه د صراحت شدت دغه اولنې مضمون صحیح دی لا يستجيبون لهم دوی قبول والے نشي کولای د خلکو د پاره دا کم خلک د الله تعالی نه بغیر د اسبابونه د بل چا سوال کې یا خلک یا مړ دي یا بوتان دي یا دومره لري د جګه کو تر رسم نه او دوی د سوال کې جمال داسې وکي نو لا یستجیبون لهم عن قبول والے نشي کولای دوی د پاره کوئی خبري کې امن د خبرو ته پته نه لګي بشیء نحس شي نو چې کله دا ور قبول والے نشي کولای نو د خلک اصل لګیا د اصل وازونه کوي دغه ناری به پیدا دي ابس دي پیدا نشته الله تعالی مثال خې څومره به پیدا دي نو د به پیدا کېدو لپاره یو مثال سره واضح کړي الله و الا کباسطین کفیه مگر پشان د هغه کس چې وګد کړي خپل لاسونه ال الماء یو طرف ليبلغ فاه د لپاره د وبره ورسېږي د خلیت وما هو ببالغه او نه د غبور رسیدونکو د سړی خلیته نو وایي کم کس د الله نه بغیر د اسبابونو د بل چا نه سوال کوي د سي مثال دی چې یو ځکه وبدیه بچ نه کیږي یا کوی کیږي سړی لري ناس ته خواله نه ورزي او بول لاس نه وروړي دی بوته لاسونه غزولې د جبور راځي زما د لاس تر راوځانګي او دغه نه بعد زما د خلی تراش یا لاسونه غزولې د لپاره چې دی بوته اشاره کوي چې زما د خلی تراش چې زموږ بس نو ښکارا خبر ده چې د په لاسونه غزول باندې او بوته په اشارو کول باندې بخلی ناراضي نو بو په اشارو باندې پويږي او نه حرکت کوي او نه د سپیدمن حرکت دي د قشان د الله نه بغیر چې څوک سوال کوي د بل چانه نو دغه مخلوق د دې کس فریاد ناوري لاس یې نرسي حرکت نشي کولای د سره سپیدا نشي رسولای نو لہذا دغه سوالونه عباس به پیدیش نو دا توحید په دعا مضمون دی وما دعاء الكافرين او ندر بلل د کافرانو خلقو چې د بوتانو د قبرونو نسوال کوي الا فی ضلال مگر په خدای کې دي دا کار خطا دي څه پیدا پکې نشته ولله يسجد من في السماوات والارض او خاص الله تعالی د بار سجدي کوي هغه سوچ په اسمانونو کې دي او هغه سوچ په اسمانونو کې دي طوعا په خوشالۍ سره وکرحا په خفګان سره دا هم مضمون توحید دی او دلیل نقلی دی د فار توحید الله تعالی ندی حاصل دا دی چې کم خلق د الله تعالی خدای توب بندگی عبادت نه دی قائل داخله دومره په حق باندې تمام مخلوق د عمل نه داخله بیل دی گمراه دی او ځان لري ځکه چې زمکه اسمانونو کې څومره مخلوقات دي په اسمان کې نوراني مخلوق فرشتي او بزمه کې مؤمنان دا ټول خلق الله تعالی د سجدي کوي ان الله تعالی پورا اطاعت کوي خبري اوري او کافرانو گمراهان خلق کې ناوري نو دسي واج د خر د نوراني مخلوق د مؤمنانو پیغمبرانو بزرګانو ټول د لارې نه مخالف ځان لې بل شیطان لار انتخاب کړی دا او دلیل نقلی شو توحید الله تعالی باندې د څنګه کې دوه ټکي د توعن او کرحان چې په خوشالۍ او خفګان سره
د دې مطلب دا دی چې طوعا یو احتمال لري طوعا نه مراد خوشالي د چې مسلمانان خوشاله دي هم د الله تعالی بندگی کوي او کرهن که خفه دي نو هم بندگی کوي، که بیماران دي که بغمونو کړهونو کې دي څومره مشکلات دي خو مؤمنان د الله تعالی د بندگی نه مخ نه اړي، بندگی مني. دا ځل فرشتي په هر حال کې د الله تعالی بندگی مني. او دویم قول پکې چا دام ذکر کړی دی چې طوعا نه مراد تشریعي نظام دی او د کرهن نه مراد تکوینی نظام دی. تشریعي نظام دا چې د سیوکې د سیمه کوي آسماني احکام دې تشریعي نظام وي، او تکوینی نظام هغه چې د انسان په څه کار نشته دی همدغه سي الله تعالی چلای. لکه انسانان دنیا کې را پیدا کېدل، بیمار کېدل، بیا روغېدل، مړه کېدل او ښه حالات راتل، بد حالات راتل، غمونه سیوا کېدو، غمونه کمیدو، بیماری راتلو، بیماری تل دا تکوینی نظام دی، بده کې د انسان هیڅ دخل نشته. نو طوعا مراد تشریعي نظام چې په کوم ځای کې خلکو اختیارات موجود دي هغه ځکه کې خلک تابعداري کوي. نو په دغه اعتبار سره مؤمن په تکوینی نظام او تشریعي نظام دوه کې د الله تعالی په باندې تابعدار دي. او کرهن به مراد کافران شي چې کافران په تشریعي نظام کې د الله نه مني او مخالف دي، لیکن په تکوینی نظام کې دوی مجبور دي چې به مني. ځکه کوي کافر مړ کېږي کافر نشي ویل چې ځان نه وجنم ځان روغ زمټ ساتمه او زه مرګ نه غواړم. تکوینی نظام کې دا مجبور دی الله په مني مړ کېږي. به دغه شان تکوینی نظام کې یو کافر بیماریږي نو دی به بیماری نه غواړي، دی به نه قائل چې دی بیمار شم، خدای الله تعالی تکوینی نظام کې دی مجبور دی خامخا به بیماریږي. او دغه شان خفګانونه، دغه شان کې کړهونه، نقصانونه په دې ټولو کې کافران تکوینی نظام کې الله تعالی ته مجبور دي خامخا به مني. دار طوعا د کرهن وضاحت دي. وذلالهم او سوري د مخلوقات بالغدو په سبا کې ول اسوال په بیګا کې، یعنی د ټول مخلوقات سوري سبا او بیګا کې د الله تعالی پوره اطاعت کوي، د الله تعالی مني، د الله تعالی تابع دي. نو لہذا د ټولو اطاعتونو تقاضا دا د چې څو د الله تعالی دین نه بغاوت ونه کې هم پابندي پاتې شي.